بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ها ونورك 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 بسم الله الله कोर्ट देना दे बाबू سړی مجلس سره وکړي او کیسه خیر خواته ولاړه شي نو خبره دا ده دا معامله ده اوس دا خو الله دې لکه څه نه د عزت معامله پکې ده نه نور داسې کیسې سړی پرې غږېدی نه شي دا خو به شیطان لا به دوی لا تاسو الله تعالی به یو ته هدایت کم کړی شیطان به پرې زورور شوی دا معاملې خو په ژوند کې راځي نو موږ دا ګورو مخکې هم زه رالم بیا دا د راغلي یو الله تعالی دې دا کیسه خیر خواته بوځي تاسو ته راغلي یو تاسو موږ ته په دې معاملې کې په دې کیسې کې یو ښه خبره راته وکړي تاسو خپل مجلس سره وکړئ اختیار دپاره راغلي او په دې دپاره راغلي چې الله تعالی دې دا کیسه د خیر په ساعت باندې ختم کړي دا زموږ وینا ده نو سوال به الله ته دغه کوو چې الله تعالی دې په ذهن او زړه باندې د رحم وتېري کړي تاسو الله تعالی دې شیطان والا په تاسو باندې نه ومني او خیر خواته کیسه ولاړه شي نو دا زموږ خبره دا زموږ دغه شي دپاره دا ټول دا خلک اوس هم دا د شراز دا ټوله دنیا د تاسو دوه مسلمانانو د خیر دپاره او د دغه دپاره ستاسو منځ کې یو سوله اوسي موږ راغلي یو دا پښتانه هم شته دا پنجابیان هم شته دا ټول علاقې خلک هم شته خانان هم شته پکې ملایان هم شته دا ټول تاسو دوه کورو په غم باندې راغلي یو نو تاسو موږ ته یو ښه خبره راوړئ چې موږ انشاءالله سره پرې وغږېږو دا کیسه د خیر په ساعت باندې تمام کړو دا زموږ وینا ده بله خبره دا خو داسې ښه سوکه لاره مینځلې ده ښه دا خلکو ته ما یو وارې نه په 10 وارې ویلي دي په 100 پیغامو باندې چې دوی خپله ټایم راته ټاکلی و د 11مې میاشتې هغه د 11مې میاشتې 5 تاریخ باندې بابا جامې بدلې کړې کنې دا خبره موږ هلته راسره کړې چې په 11مې میاشتې به درته راځو بیا به دا بانه نه وي چې دا نیمګړی یم لا چا سره موږ خبره نه ده کړې دا سپاول وار زه راغلی یم بیا په منځ کې یو 2 ورې ټلیفون باندې لا د جنګ د تګ راتګ کې تاسو د ځوانانو وشو دا خبره هلته راسره دا خبره پرېږده بله خبره کوه دا خبره څو وارې وسوله دا موږ دوی ته وایي چې 11مې میاشتې باندې موږ دا د 3 ډېر مخلوق ته مشترک متبادل او تا تر قدم او تر راتګ جاري د قرباني سره ډېر بې حده جبر او ظلم شوی ډېر زیاتی را سره شوی دغه خلک وم شکر موږ راته مسلمانان یو موږ به تا راتګ منو انشاءالله موږ به ستا فیصله منو خو په دې رقم به منو د تا خاطر به کوو د خدای خاطر به کوو د تا خاطر کوو منو یا خو چې موږ ته خپله یا دیت میلاو شي یا موږ ته پیغور نه وي یا بل پښتون موږ ته پیغور بیا نه پې راکوي او موږ دلته نسبیان څوک دي لکه د موږ د دوتاني قوم دوتاني په نامه باندې یو چې موږ دا خپل قوم بیا سبا موږ ته دا وایي نه چې تا خو لکه خپله اوبه پې وبه یوه د هېڅ پیدا نه کړه هسې دې مړی وباسو موږ د خپل ورور دیت غواړو قیمت یې غواړو لږ نه ډېر یې غواړو او جټ چې کوم دغه مسلمان دی موږ سره ظلم کړی دی بد یې را سره کړي دي دا یې دیت ادی بدل یې غواړو چې دغه پښتانه کې بیا چا نه یاخست حاجي صاحب زه 2 خبرې وکړم بالکل به کوي که دوی بد نه وای کړی دوی ظلم نه وای کړی دا دومره مخلوق به نه وای راغلی زه به نه وم راغلی دا نور دا خالي دی خالي دا جټان راغلی پښتانه هم شته یا جټان نه هسې یو خبره کوم چې دا پښتون دا نه خالي جټ راغلی دی پښتون مې تا په غم کې دا خانان راغلي دا مشران راغلي دي چې ته خوږ نه وای تا سره بد نه وای سوی موږ به ولې درته راتلو موږ به دا خبره ولې تا ته راوړلې وه
بله خبره دا ده چې انشاءالله نه اتا په قبر کې ځم نه د په قبر کې ځم خپل الله تعالی څومره عقل را کړی دی لا څومره پوهه را کړی دی هغه په حساب باندې به انشاءالله تا حق ولې خورو ولې به تا سره بد کوو نه زیاتوب در سره کوو نه بد در سره کوو دا کېدای شي انسان یو غلطي رانه کېدای شي په تللو کې لږ غلط شو دا یو امکان لري یعنې انسانیت د وجې نه انسان نه غلطي کېږي خو بهرحال خپل تر عقله پورې او خدای تعالی ته مخ تاسو ته شه انشاءالله په انصاف باندې کم تاسو سره بد سوی ده څه کم زیاتي څه ته وایي دا به انشاءالله ټولې تلو ګریمان دي په مرکو خلک دي په خبرو باندې پوه خلک دي دا نه چې دا ټول دا کم کسان چې راغلي دا څه به ځوانان کې هغو به نه یې لیدلي خو اکثر هغه خلک راغلي چې مرکو کې کښېني او خبرې یار وي او خبرې کوي انشاءالله تاسو که واک راکړو انشاءالله تلو به مو کوم چې د الله لاره ده هغه به مخ ته وي موږ به په هغه لار روان یو انشاءالله انصاف به در سره کوو زما هغه مشر ورور دی زړېدی نیسي هغه مریض ده دغو وروڼو چې مې دا ته وروڼه ستا دا کل دي ما ټول نسبیان دي شکر زموږ ته غوڼ مسلمانان سره ناست ما دا خبره دی خو زه راجي نه ده راغلی زه را روان دی پلار په هغه د نیمګړی نه نه ما خبره ورسره روان هغه دې م راشي او بل دې ما دا خبره ده چې ما په زړه باندې بدل نه دي دې خبرې ما په زړه دیت نه وي نیکي به مې نه وشي څوک به مړم نه کوم دغه دې راجې پاته وي مرګ به هم نه کوم زه تا راتګ منم خو چې دیت مې کم وي زه بیا نه منم انشاءالله دیت څه کم رواج ده کم رسم ده کم خبره د مسلمانۍ د هغه حساب باندې به انشاءالله تا سره کله بد بس زه نوره خبره نه کوم اوس انجینر دی وکړي د بل سړی خبره وکړي راته شولی وو غلام انجینر صاحب وصبر باسخانه ولاړ څه وږغېږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو مېلمنو ته موږ شکریا ادا کوو الله تعالی دې د هر مسلمان قدم نیکۍ په تلشه واچوي د دغو خلکو سره د موږ ذاتي څه معاملات نه وو بابا موږ د تی موردان یو انشاءالله تعالی هر وخت به د تاسې ته موږ غاړې میشي او انشاءالله تعالی د تاسې خبره به منو وغیره وغیره د علاقې سرداران خانان نوابان الحمدلله ټول راغلي دي خدای تعالی دې د ټولو قدر وکړي فعله خبر دغه ده د موږ په قوم باندې پسونه حلال سوي وو دا قوم د موږ سره یو څه غږېدا کړې وه دا قوم ته موږ یوه خبره په لاس چې ورکړې وه یوه ماده اول موږ د هغې مادې خواهشات لرو چې هغه ماده موږ ووینو ستا په مخ کې یوه په دوم نمبر باندې چې دا څومره مسلمانان راغلي دي دا د موږ په خیر باندې راغلي دي بابا یو د موږ په بېخیري باندې نه ده راغلی د موږ سره دی زیاتوب سوی ده چې دغه اوبه دي ماجت اوبه دي دغه د لمنځونه خلک پرې کوي د ما شهادت په دغه اوبو باندې سوی او د ما شهادت دی نه ده سوی چې ما شهادت یې دی کړی د ټیک د معامله راله جنګ راغی یو سړی ظلم کوي زیاتوب کوي بیا بل ګواښ کوي نه ما ته دا نه دي کتلي ما 4 کسان مړه دي د الله امداد دغه درې خدای بچ کړل تی ته د ښکارولی هنسم اوس نه دي نه بیټې مړ د ما 4 کسان دغه سړي وژلي دي الله تعالی امداد کړی الله نه دي وژلي بلکل د موږ دغه خبره ده چې کومه ماده موږ د قوم ته کړې وه پاتوخیلو ته م کړې وه د هغه بعد د موږ ټول وکړي او داسې ټول وکړه بابا چې هغه ټول د پښتانه د ټولو وروڼو دپاره د ټنډې خال نه وي دا معامله چې کله موږ ته دا واقع راورسېده په الله یقین وکړه د موږ شهید په ملتان کې ایثار ټیک شوه دا پروژې د تشویش وال موږ وړي دي ټیک شوه تشویش والم وړي دي د هغه جالته په ملتان کې سین کړی د موږ لاس یې راکړی د اسرائیلو سره د موږ کار نه و مسلمانانو سره م کار ټیک شوه د موږ کار د مسلمانان دا څرنګه مسلمانان د هغه باوجود موږ ورغلي یو دا خلکو موږ زړه فریاد کړی د قیصر خان دو ټیک شوه دا د موږ فریاد یا د موږ غم یا د موږ دغ ته مهرباني وکړه سم په توجه سره وګوره اول خپله مطالبه څه موږ یې په خپلو سترګو ووینو بیا به خبرې خیر راله سو هر کله راسئ هر قدم دی الله تعالی په نیکي په تله کې در واچوي دا تاسو یاستو دا د اسلام د مسؤلیت په بنا
د خدای د مسؤلیت په بنا دلته راغلي یاستو موږ دومره ښه خلک نه یو موږ ښه ځوانان نه یو موږ مړۍ نه لرو موږ دومره هغه نه یو مخکې خلک نه یو خو تاسې یو جهان مننه یو جهان شکریه چې دا قدم مو دا ستړی م کړی دی د هغه صاحب په مشري باندې هر کله راسئ چې موږ دلته جزي کلي عام و تام و بېل کم و کاس چې تاسو دومره ستړي او خواري کړې ده د اختیار هم ده مسلمانان یاستو ورونه م یاستو که دا خلک دي که دا خلک دي دا هم ټول ورونه دي چې تاسې فیصله وکړه انشاءالله العزیز الکریم موږ ورته تیار آماده او په هر لیمو به یې منو زه خدای وایم تای ته دا خپل کور څه یو ور دومره دوتاني سلطان خیل او د پیر صاحب په نګراني چې راغلي ما دا خوښه ده دغه ته ووایاست ټول من ته وکړي عزت من ته وګوري کومه مې عزت جوړېږي هغه ځای مې وګوري تای دا پنځه به ډېر پوهېږئ که به دا تقریبا یو 50 کسه دوتاني یو دا خبر په دغه شی ودرې د پیغام عادت یو رقم یارې ودرې یو 10 کسه به سلطان خیل راغلي هغه ماده دې وګوري پور ټول دې وګوري دا دې وګوري په هسپتال چې والي سړي مړه سړي په کټو پورې تړلي دا ټولې تای تاوانونه دې وګوري په عدالت چې په تانه چې په ډاکټر باندې زه خدا وایم زدا خلک یې ټول وکړي دا یې دپاره ډېر قدم دغه جروان سوی د نصیب شي جوړ قدم دغه جروان سوی د ومه په خوله راغلی قدم بابا ګوره دا کوم پاتوخیل خبره څه دی وکړه دا به یار موږ دوی سره ګوښه شو بیا به واپس درته راسو راځئ موږ بیخي ډېر ورته ګوښې سوي یو د دې سوال درته کوم یوه نه وروسته چاپي ما په لاس کې زه راغلی یم دا سلطان خیل یم کار راکان یم وروره دا دی بس اجازه ته وروره بس دا مې توره ده دا مې غیرت ده دا مې پښتو ده بس وروره دغه درته پر ناست وروره بس بلې د خدای پیر صاحب ده دا مخلوق ده دا عزیزان دا پښتانه مسلمان دا یو ډېره غټه غلمت خبره ده وروره چې بیخي د روز او د فیصلې قدم نه روان ستا نه یاخلو مال خو دا د ما درته کېښول زه پښتون یم ګوره په دا زارو وازبرۍ د خدایه ما که دغسې ځم به دا سوال درته ته جوړوم څه دا به کوې دا لاس ته جوړوم قدم په دغه اخیست شوی قدم به سوال درته یم په وخت درته یم پاش پلار یو پلار دوی دي پنځه نور دا موږ ورسره د خلکو فیصله بالکل صحیح څه نه کوله موږ ورسره راته وویل چې وروره سړی به راولي دی لکه خدای کو زه به شخم او پور مې راکوي دا که د چا په وس کې فرایي موږ ته دغو خلکو ویلي دي دا کالې دا د مخ خاوندانو موږ یا منلې یا نه منلې خو مساعتم بیا ته وس نه رسېدی خلکو نه منله بیا د چټه دا خلک بیا ورسره لا نور د پرانېسته نور پسونه حلال شول دا بیا ورسره راغلل داسې ورسره راغلل ورته وویل چې بیا دغه خبره وکړله چې سړی نه یې 1000 لکه روپۍ نه کوم او که خدای کوه سړی به روغ سلامت ځي د خدای په فضل سره نرخ انشاءالله زم نه وینم زه دلې ناست یم هغه به سړي درته وایي بالکل او دا خو زه وایم بالکل دغه یې د تابع ده دا به جاري خبره بابا دا خلکو د نور خبره نه دربېدلې راسي لا مړ راسي لا بل تکلیف راسي صحیح شو نه الله دې نه کوي خو بیا هم انسان ده صحیح شو نه سبا ته خپل په یو تربره باندې دومره غاوه رئیس دغسې جټې مړ کړی بیا به هغه تا را روان کړی را به یې ولاکې راولې چې دا ټول دوستاړی ورته یو چې دا ګوره نن دې یو رواج جوړ کړو خالي نن یوه خبره نه ده دا تا ښه سوچ پرې وکړي دا ناست خلک صحیح ده نه یوه کیسه نه ده بدي به تا به دلته ځمکه وي تا به جایداد وي دی به هغه تر بندر به ملا واوړي صحیح شوه نه ورته پاته به ته یې بیا به څه کوي دغسې ته ښه سوچ وکړي دا نن یوه کیسه نه ده دا بل دا مرکه شوې ده خطان ما په موټر کې ایښي اوس تاسو دفتاړو ته یې درکوم دوه ښځې چې دا بل ورځ پې ورکړلې ما خط لیکلی ټول دفتاړي قوم ته ما که نه دا مې راځه اوس دا ټول دفتاړی قوم یې بندوم څوک ما د پلار خبره او هغه د مشرانو او د ملایانو خبره نه مني دا به ټول دفتاړی یې ما بندوم خو ما بیا نه ګناه د یو کور ده لا یو څه مشرانو ده هغه د خطونه ما لیکلي دي ما ځان سره راوړي دي دا ټول دفتاړي قوم ته زه ورکوم چې یو خو دا کسان څوک په هغه مرکې کې درېمانو هغه به په دربار باندې بندي دا چا چې دا دوه ښځې پکې ورکړي دي دا درېمان څوک هلته پکې ناست څوک هر څوک وو نومان یې ما ته راغلي دا نومان ما لیکلي بل که بل دفتاړي غیره
خپل مرکې ته دوی وربللي وو هغه به په دربار باندې زه خو خپل د کور پابندي خو زه که تاسو خپل د مسیرانو او د بابا او د ملایانو سره یو فیصله کړې ده په هغه باندې تاسو سوچ وکړئ دا تاسو به دا به سبا به نن دوه ښځې څوک سبا بل چې بیا څوک ښځې پسې وکړي سبا به بیا د مسیرانو د بابا او د ملایانو خبره ښکاره ختمه شوله دا د یوه ورځې کیسه نه وي یوه معامله نه وي یوه خبره نه وي دغه شي ته سوچ وکړئ دا تاسو ګوره هر شي ته سړی سوچ کوي خالي نن یوه ورځ نه ده نن ورځ د به موږ پام کوو لا به دا یو معاملې ته ګورو سبا بله پیښېږي تربور به دې کډه به یې کړې هغه به تللی ته خو به دلې ورته ناست تا خو ځمکه ده تا خو جایداد مبارکه اجازه ده دوه ټکي زه وکړم ګل به در جارېږي بندر کډې ته زه نن تیار یم خو به وروسته ورځې چې دی تر بندر تېرېږي زه نن تیار یم چې دغه معاده نه وي پکې چې چا ته ما ویل دی زه په خپله ژبه ولاړ یم په هغه ټکی مې ده هغه مې خبره ده ناراضه کېږي به نه ګل به در جارېږو نه دغسې مهرباني به نه وي بیا به دغسې نن یې غواړې سبا به یې راکوې نن یې غواړې سبا به یې راکوې اللهم من دوائر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على امين ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله या हमारी इससे हमेशा महफूज रखो हमेशा महफूज रखो या अल्लाह ये जो मामला है अल्लाह ताला इसको खुश असलूबी से तूने तय किया अल्लाह ताला जो बाकी के मामला है उसको भी खुश असलूबी से बाकी जो इस तरह के मामला इन भाइयों में मुसलमानों में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला उसको करने दे ताकि वो भी आसानी से या अल्लाह हम सबको उस रास्ते पे चला जिस पे तू राजी हो तेरा या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान कर या अल्लाह हमारी नस्लों को क़यामत तक ईमान पे कायम रख या अल्लाह हम सबको अपने प्यारे महबूब की शफात नसीब फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक सारे लोगों का शुक्रिया भी अदा करेंदे पे हैं फर्दन फर्दन इंशाल्लाह वाती करे सू हालात की निजाकत को देख रही वास्ते असा रोटी दी उन्हें इजाजत तलब की थी क्योंकि आवण वजन दे हालात ना गुजीर हैं अल्लाह ताला हर कह को आबाद की शान देवा से यो निजाम खान का थोड़ा सर भी छुपाना पड़ता है क्योंकि बाल नहीं है ना ऊपर मुबारक है वो खैर मुबारक सारे इलाके को मुबारक हो ठीक है